بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احب الله من احب حسینا اور محمد و اهل بیت محمد صلوات ویر کړه دے ټول معاشرت سو خدای طرف ته بللی دے کسای پیغمبر هجرت مولا علی جنگونا حسن مجتبی صلح مولا سید الشهدا کربلا معرکہ مولا سجاد دعوانے مولا امام باقر امام صادق علیہ السلام دانشگاہ یونیورسٹی امام کاظم جیلونا امام رضا علیہ السلام مسافرات و غربت امام محمد تقی علی نقی سخت تکلیفونا امام حسن عسکری مشکلات زمانے امام غیبت دا ټول پروردگار طرف ته دعوت دے دا ټول پروردگار د پاره دي چې ما او تاسو پروردگار طرف ته بوزي ما او تاسو ته پروردگار رهنمایي کوي ما او تاسو پروردگار طرف ته دعوت کوي تاسو وکسوي پروردگار علم یاد وساته سورۃ توحید ولا مسئله باندې حساسیت دی یاد وساته دی په مقابله کې شرک باندې چې سورۃ مذمت شوه د دوره ایو شی باندې هم فوکس نه دی شوه لکه سورۃ توحید او شرک توحید مدح شوی دی شرک مذمت شوه دی زیدی حواله د صدر قوم پیغمبر ته یو مشرکین راشي پیغمبر ته یا رسول الله ارسمو تاسو خپل مانځو کې دغه خبره باندې لگا صلح او کو روغه جوړه راولو سب مو تاسو کلیشش کی وو بهتر ادا ده مو یو فرمولا جوړه کړی ده فرمولا دا ده یو کالی به مو توحید تسار کیږي دوی ته خدای ته المنزون عبادتون ارڅ بده سکو یو کالی تی مو بوتانو تسار کیږي دا نظام به چلیږي نه به جنگونه وی نه به جګړې وی نه به مسالې وی څکله دا شه موقف پیغمبر ته راوړلو پروردگار طرف نه سورہ نازلیږي مو تاسو اکثر الویلیا چار قل کې وا سورہ قل یا ایها الکافرون سورہ ده دا اندغه ځکه نازله شوی ده څکله دا شی موقف دوی پیش کړلو پیغمبر ته خدای طرف نه دا سورہ نازله شو ای حبیب د ما رسول د ما دغه ته پیغام واضح ورکا قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي الدين کہ تو دا سوچوی سے اسلام سازش کی رتلائی شی اسلام توحید نہ لاس خستائی شی اسلام شرک سرا مشرکین سرا داش صلح کواشی دے تو سو غلط فہمی دے ہیڅ کلمو غیر خدا تا سار نشو ټټوای هیڅ کلمو توحید نہ لاس نشو خستای نه صرف دغه مجالس او توسط سره دا پیغام هم تاسو ته هم هغه کسانو ته چې غوي ذهن کې دا سوچ ده یا غوي دل او دماغ کې دا سوچونه تیریږي چې دا مجالس دا زدري دا دوی کدای شي یو قسم ته بت ورنه جوړ کړی وي دوی ته پته نشته ده چې دغه زدري توسط سره دغه مجالس او توسط سره توحید زنده کیږي اسلام زنده کیږي قرآن زنده کیږي اندا مجالس دي چې دغه مجالس او ذریعہ سره اسلام تعلیمات زنده دي اصول دین زنده ده فروع دین زنده ده المنص بقا ملو شوی ده دغه المنص برکات ده روزه ته بقا ملو شوی ده المنص دغه ازدره برکات ده کچره حج او جهاد د سوره اسلام واضح تعلیمات دی کچره نن ورځې پورې زنده دي د مولا حسین د عظیم قربانه و دغه ازدره برکات سره زنده دي زینانا دتا پروف کام
وی کنا 57 ممالک مسلمانو عالم کفر تا شوک مقابله تا ودریدای شي، عالم کفر تا چوک مقابله کوای شي. تیل 200، ڈالر 200، درہم 200، عرب لیگ 200، یورپی یونین 200، نیٹو پاور 200، امریکہ 200، اسرائیل 200. چوک د سیدی څنګه تونیدای شي دا قدرت لري چې عالم استکبار ته باطل ته مقابله کې ودرېږي. که باطل ته مقابله کې ولاړ دي هغه د کربلا پیروکار ولاړ دي، هغه د عاشورا منون کې ولاړ دي، هغه د لبیک یا حسین ویلون کې ولاړ دي. ننا کچیر اسلام زندہ دے، توحید زندہ دے، ننا کچیر اقدار اسلامی زندہ دی، تعلیمات اسلامی زندہ دی. ایک کربلا حسینیانو د مولا حسین پیروکارو برکات سارت زندہ دی. اکلا کا صلوات حسین محمد و آل محمد باندے صلی علی محمد و آل محمد. دا مجالس د شرک ذریعہ نه ده، دا مجالس توحید ذریعہ ده. دغه مجالسو ارتباط ده دسی مضبوط ارتباط، جدا ناپذیر ارتباط ده توحید سرا. د توحید مجالس دی. مولا حسین د توحید علم بردار شخصیت ده. توحید کچیر دنیا تا خیال ہے دے، مسلمانوں تا خیال ہے دے، اہل بیت تو خیال ہے دے. توحید کا خیال ہے دے، مولا سید الشہداء خیال ہے دے. توحید کا خیال ہے دے، اہل بیت تو دنیا تا خیال ہے دے. توحید کا خیال ہے دے، نهج البلاغی خیال ہے دے. مدت عرض وکړلو چې اسلام هیڅ کله کمپرومایز نشي کوي شرک سره. ویمو مذهب شرک نه مبرا مذهب ده. شرک آغا سے نظریہ دے اللہ ایسا کل شرک نہ معاف کئی. قرآن کی دایا حضرت عیسیٰ تا خدای یو ٹیم کی اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. یو قسم تا ملامت پا کئی سو آیا تو خالکو تویلی دی چا ما و ما مور اومنوی خدای نا علاوہ کسا توحید ډیره مهمه مسئله ده. مولا سید الشهدا څخه خالق بللی دي، توحید طرف ته بللی دي. مو دنیا ته دای وی کسه مو څه کلای وی څه مولا ابوالفضل العباس شفا ور کون کې ده، حاجت روا ده. یا مولا سید الشهدا حاجت روا ده. دې مطلب دا نه ده چې دا خدای سم قبلي کې مو ودرولې دي. هیڅ کله مو خدای سم قبلي کې نه دی ودرولې، بلکې دوی سکدا طاقت ور سره ده، دا قدرت ور سره ده. دا قدرت او طاقت خدای ور کړي ده. تو خدای طرف نه اجازت لري، دوی ته خدای دغه طاقت او قدرت ور کړي ده. دغه شی څه باب الحوائج دي، حاجت روا دي، مشکل کشا دي. دا خدای سم قبلي کې هیڅ کلمه نه دی ودرولي. کسا عربی کې د درې الفاظ نوٹ کوئی د سره د ډیر مهم دي. یو ټکه دون الله ده، یو مع الله ده، یو عند الله ده. دون الله مطلب دا ده څه خدای نه ہٹ کر دوی بیل ہستیونی وی. هیڅ کله مودا نظریه نه د اهل بیت خدای نه ہٹ کر بیل خدای ته مقابله کې هستیونی وی. یو ټکه عربی کې ده مع الله، یعنی خدای هم 50% خدای ده 50% دوی دی. هیڅ کله مودا نظریه نه ده څه خدای نیم نظام خدای چلی نیم نظام مثال اهل بیت چلی. دا څه نظریه مونږ ده. یو عند الله ټکه ده، یعنی دوی خدای سره ور سره دی، خدای دوی ته اجازت ور کړي ده. دا د خدای معزون دی، دا خدای طرف نه مقرر شوی دی. دوی ته قدرت او طاقت الله ور کړي ده. لکه څنګه ما او تاسو دعای توسل کې دا ټکي ډیر یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. دې معنا ده قربان نشه. ایمو نظریه ده بکار دغه نظریه ما او تاسو پرچارا کو دفاع کو مضبوط ور باندې ویلاړای ور باندې. یو کلا کا صلوات حسین محمد و آل محمد باندې. اللهم صل علی محمد و آل محمد واجل. ورزی مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راشي دا جمله وکي مولا ته جمله د سی وکي علی د مخالق ده رازق ده ډایرک الفاظ ادا کی. امام فورا د ټکی وکي سبحان الله سبحان الله سبحان الله درې وره. یعنی یو قسم تا وتوی ته تا مولانا ده پیشندل بشار وو نورانی هستی و خدای رسولی و دنیا ته کائنات او تیور کړي و
قدرت ډیر او کرامات او معجزات هر څه خدای ور کړی وو خدا مو خدای سره مقابله کې نه دی ودرولي دې خدای سره مقابله نه و د خدای طرف نه مقرر شده بندگان دي ځکه مولای لا ترل جاهل الا مفرطا او مفرط تاسو کله جاهل کسان کسوي یا به حد نه کراس کوي یا به حد ته ځان نه رسي مو اهل بیت دا شی منو مو جمله د تاداو کې یاد وساتای کربلا ټول انتظام خدای د پاره وو ټول بندوبست خدای د پاره وو شب عاشور څکله مولا سید الشهدا ایواش په مهلت غوړیا خدای د پاره دا مهلت ذات خدای د پاره او دغه شپې متیره د سی وکو څه معنویات او روحانیات مزیات شي او کربلا آغاز شوه دی حساب اذان نشوه دی تکبیر ناره نه ابتدا شوی ده انیشان سره مولا سید الشهدا کربلا کې هم المنزو پروردگار ته سجده پویر نه دی کړي اخیری شهادت هم مولا سید الشهدا اخیری سجده باندې شوی ده اخیری قربانی مولا ور کړي ده هغه اخیری سجده کې ور کړي ده مولا الفاظ انداو رضن بقضائه وتسلیما لامره سهار صدی خدای د پاره دی او صورت مولا سید الشهدا عظیم معاملہ خدای سره کړي دي اندیشون سره خدای خپل وعده ور سره کړي دي ځکه مولا سید الشهدا ته یو لقب څه ملاو شوی دی صار الله لقب ته ملاو شوی دی دا وړه نه نه دی صار الله مطلب دا دی چې مولا سید الشهدا د خدای وینه دی دا ټکه تاسو ته یو ځکه نشي ملوي دا او دا ټکه وو ولی نبی په باره کې نه استعمال شوی صرف اور صرف مولا سید الشهدا په باره کې استعمال مولا سید الشهدا صار الله ګرځیدل دی یعنی ناموس خدا یعنی دا غسی وینه ده صدا د خود د پروردگار وینه ده دا وینه خدای د پاره تعالی شوی ده دی وینه ته خدای ویني دی ما وینه ده وې دی وینه انتقام بندوباسه خدای خپل کړي ده یاد وساته دی انتقام زمایا خدای خستی ده و دی سله و جزا زمایا خدای خستی ده زبیات جمله ده تعدا کوم آیات الله سید عبدالهادی شیرازی واټ علیم عظیم عالم مجتهد تر شوه ده دی ببره کې عالم نقل کوي څکله بعد آیات الله سید عبدالهادی شیرازی بزرګوار المنزته ودریدلو خپل ځکه مجتهد وو المنز به څکله کول اذان به وکي کما به وکړه اذان کمه نه بعد به اول نیت نه نیول ور به تکبیر نه ویلا اول به مخ وړول کربلا طرف ته السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین دا جمله به وکړلې بیا بچو څکلا پښتنه ونو کا هغه ته یو مجتهد دی دای تو فتوا ده کڅنګي چې کمینه بعد مولا ته یو سلام کوي ته هغه به دسه ته لسنا فتوا نه ور کوم دای موکیدا ده ویلې زده سم صدق المنز اصل حقیقت مولا سید الشهدا طرف نه ده دا المنز کا قائم ده زندہ ده مولا حسین برکات ده اسلام زندہ ده مولا حسین برکات ده قرآن زندہ ده د مولا حسین برکات ده زکا المنزن مخکی ده مولا نما خلم چې هغه مو باندې احسان ده یاد حسین ده کلا کا صلوات و محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل مولا څکله دا شی زیارت طریقہ احکاس ته وخی صحابی ته سټ او سیوا جمله د سیا کوي مولا او تی څکله د سی طریقې سره زیارت وکي وره د تشرکات ولا ذکر وکغنا بعد وره السلام علیک یا داعی الله ټکه ویا اغنا بعد مولا او تی ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک مولا ته دا جمله د سی وکا مولا ته ویا مولا جان ٹھیک ده سن 61 هجره کې توي و استغاثه کړی و ز فزیکلی نو موجود ما بدن نو وخت ټیم کې دنیا ته نو مرغله سمو تو استغاثه باندې لبیک ویلې و کربلا کې ز حاضر شوه و ولسانی عند استنصارک مولا ختم کې ما شب نو زن نوم سمو تو غاګ باندې لبیک ویلې و خم دسی فقط اجابك قلبي وسمعي وبصري ورأيي وهواي على التسليم لخلف النبي المرسل مولا جان زوز دنیا تا 2024 کې دغه صده کې موجود یم مولا ز دا وعده در سره کوي شم مولا ز دا اقرار کوي شم سنن ز دا واسلرم خپل جبه زری سره خپل غوګو زری سره خپل سترګو زری سره خپل نظریه زری سره خپل مرزه او خیشات او زری سره مولا ز تو سم مدد کوي شم
دا جمله ډیره جوړه ده. صرف اندغه جمله مختصر وضاحت ته کوم تاسو زحمت ختموم کسا دغه ځکه مولا ته زیارت طریقہ شپږم امام تاسو مکتب بنی خیلی ده څه د سې طریقې سره الفاظ ادا کا او مولا صدا وعده وک مولا جان ٹھیک ده زه 61 هجره کې نوم زنن موجود یا مولا صدا وعده د سکوم سترګو سا شب سا غوګو سا نظریه سا خیشات او مرزه سا مولا ز تاسو ویلوړیا دې طریقہ چی شه ده کسا زړه څنګه زړه سا وقلب لقلبکم سلم لکه څنګه ما تاسو مولا ته مولا ما زړه تاسو در سره ده زړه تاسو څنګه در سره ده کله مثال دغه مجلسونه کیږي متمونه کیږي دا یو قسم ته لبیک ویلل دی مولا باندې ډیر د څه کسان دي مو اوس مسافرین مختلفو ځایو کې چوک قطر کې چوک یورپی ممالکو کې تاسو بلیدلی وي چې چا زړه کې واقعا د اهل بیت مینه ده ټیک ده متا مجلس ازدره سلسله د نوی هم مخبل دیری کې هغه ځون ته سیستم برابروي یا نیټ یو بل زری سره خو متام کې اوسه حاضر او شریک دي دا یو مینه اظهار ده چې چا اهل بیت سره مینه وي هغه هیڅ کله اهل بیت نه پویری هغه که یورپ کې ده نه پویری هغه امریکا کې ده نه پویری هغه استرالیا کې ده هغه د دنیا کوم کونج کې ده دغه ورېزو کې هغه غمجان دی بیا انسان په کار دی دا شی اهل بیت ته خپل زړه ویر کی اوس یو جمله به ته کوم یاد وساتوي چا هم زړه مولا حسین سور سراوي زړه مولا حسین ته ویر کړی وي هغه زړه کې بیا حساد نه وي هغه زړه کې بیا کینا نه وي لالچ نه وي ورکه هغه زړه کې بیا بغض او عداوت نه وي هغه زړه کې بیا کومې زړه ولا بیماری دی هغه بیا ورکه نه وي نفاق ورکه نه وي دا د مولا حسین د مینې محبت ولا زړه دې څه د زړه چوته ملو شي هغه بیا بیماری او صفا سوتراوي دا شي نه وي چې هغه مجلس کې ناس ویا کینې سره ناس وي مجلس ترتیا کینې د پاره بغض او عداوت د پاره نه یغه زړه دغه بیماری او صاف سوترا شوی وي پکار دې دا شی ما تاسو مولا سره وعده وک اللهم طهر قلبي خدایا د زړه مولا ته ور کړې د زړه صفا وګرځوي یو کلا کا صلوات اوسه محمد و ال محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل دویمه کسه ذریعہ مولای چې تاسو سترګو ذریعہ سره مولا سره نصرت کوي شو سترګو نصرت چی شه ده نن کزه د توایم ټول نزیاته گناه سکیدای شي مو تاسو دور کې ټول نزیاته گناه د غستر کې سکیدای شي نن ما تاسو دماغه شیطانی آلار چو سور سره ده ته ځون باندې سوچ وکړای مولا سره د سترګو سره مدد کوي مولا دشمنه ده کوي نه محرم باندې نگاه کوي کنه ده کوي غلط کلیپونه ویډیوونه د کسي نه دی کسي کچېری دغ طرف ته لوړی دغ باندې عادتي د سوچ او فکر ده دا شی سترګې استعمالوي پوښه ته سترګو زری سره مولا سره د مدد نه کوي خیانت نه کوي مولا سره یو بهترینه طریقه انداز یو دغه زمانه کې دغه وخت کې دغه دور کې دغه موبایل ټیکنالوژي دور کې کچوک سترګو باندې کنټرول کوي شي ټول نه بهترین پاک پاکیزه مؤمن مغا ده زي ما قبوله و شبل زگی ما پالمنزوی ماز میوی پروژوی ماز میوی پسجدو چوک ماز میوی بهترین زمیلا بهترین امتحان د نن سبا اماو تا هر یو جوان اماو تا سترگی اماو تا سترگی آیا صفا دی ندی آیا طهارت سدی ندی آیا اماو تا سترگو وضوح شتا ده یا نشتا ده سترگو وضوح انداده طهارت انداده آیا نه محرم نی ده پریوزی نه ده پریوزی گناه ده کئی که ندی کئی کدا تو گناه نه ستای شي آلوده شولی نه ستای شي غلطو کلیپو ویډیوانو دغه شیو نه ستای شي پوښه د سترګي حسینی دی وګرنه یزیدی دی بیا دې بهترینه طریقه ده بل شي چې امام ته ذکر کوي مولای چې خپل غوګو زری سم مولا ته مدد کوي شم غوګو زری سم مدد چی شه ده نن سبا غانی اوریدلا غانو گناه ولا شی اوریدلا غیبت اوریدلا تهمت اوریدلا دغه غوګو زری سره غیر مذهبي شیونه اوریدلا اندا خیانات دی یو قسم تا کغوړی مولا سم مدد وکي یاد وساته دغه غوګو زری سره امام سم مدد کوي شي یو ورځ شپږم امام ته یو کس راشي مولا جان ما سره همسایګه کې یو کس ووسی امام باتروم یغه دیواله سره نږدې ده ځکه له باتروم ته نوزم هغه خونی کې غانی وی
ګانې مانې لګېدلې وي ساز ماز لګېدلې وي زه یې واورم مجبور یم مولا ورته جمله داسې کوي چې ته ډېره مجبور نه یې اول خو چې کوم ټایم کې هغه ګانې لګي هغه ټایم کې بتروم ته ما نه وځه بیا ورته وایي چې کله نوځي څه ضرورت دی چې بیا بتروم کې ټایم ډېر تېروي زر روزه فورا روزه غوږونه ما ورته چوه اهلې ته صحیح مسلمان یې که ته ورته غوږ چوې که ته هغه ته توجه ورکوې که ته هغه ټایم کې نه وځې چې کوم ټایم کې هلتې ګانې لګېدلې دي پوه شه چې ته بیا صحیح مؤمن نه یې یو کلاک صلوات وسه محمد و آل محمد باندې قرآن کی دایه رغلی ده ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا قرآن دی خدای دی ویګونه زړه تاسو سترګې دا ټول اعضاء خدای سبیل قیامت کې پختنه ورنه کوي کچېرې دغه ذریعه سره د ګناهانی کړي وي یاد وساته سزا درته ملويږي په کار دی درته پاکې پاکیزه وساتې د خدای منتونه دي ما او تاسو سره اخیری شاید چې امام دغه زیارت طریقې کې خیلی د مولا دی څه رای او نظریه او خواهشات او ذریعه سره مولا سمدات وکا کسا ایدی طریقه چی شه ده په کار دی مقصد دا دی چې ما او تاسو مرزه ما غوي چې کومه مرزه د مولا مرزه ده هر شي کې سوچ وکړئ مولا مرزه څنګه ده مولا خواهش څنګه ده اسانه فرمولا ده مؤمنه د پاره مسلمانه د پاره حسینی شولې د پاره بهترینه فرمولا اندازه تو وخت مولا حسین مرزه چیته ده مولا حسین خواهش چیته ده وی دی بهترینه نمونه چې مو تاسو ته ملويږي کربلا کې ابوالفضل العباس مولا ابوالفضل العباس مدینه کې هم څه کله سخت مرحله روشي غیرات کې روشي تور نیام کې کېږي مولا مرزه تستر کې غړي کله کربلا ته ورسیږي خیمه دښمن نه غوړي ته فرات سو لګيږي عباس جان کوای شي مولا شریعت استر کې غړي مرزه ته استر کې غړي مولا ابوالفضل العباس تور نیام کې کېږي یو بهترین منزل هغه و چې کله مولا فرات باندې قبضه لګئی کله مشک ډاکی لسو کې اوبره واخلی مولا څه کله لسونه لمدشي ابوالفضل العباس لسونه لمدشي دوباره اوبه فرات کې تالی کی جمله دسی وکی یا نفس من بعد الحسین هونی ای عباس مولا حسین نورسته زندگی خاتمه دی وشا ولا ورسته جمله وسی کوي څه وبعده لا كنت ان تكوني مولا حسین نورسته کته زنداوي سارا زندگی ما کوا هذا الحسین الوارد المنونی داغه د زهرا زوای د سنن شنډې تګی دي وتشربین بارد المعینی دا څنګه کیدای شي چې عباس خپل شنډو ته وبر نخدي کی هیهات ما هذا فعال دینی ولا فعال صادق الیمینی دا د ابوالفضل العباس طریقه نشي کېدای دا د عباس غیرات کې نشي راتلای سمیړانای عباس شندو ته وبنغدي کی اقا او بادشاہ تګي وی عزادارو ابوالفضل العباس بهترین نمونه د وفا وا بهترین نمونه د وفا وا